حباب بای د مروتو نه تپوس کړی دی جي چې یو داسې وظیفه راته وښایي چې د فیکټرۍ مالکان زما سره ښه سلوک کوي او زما د ترقۍ دپاره څه دغه وکړي. او هر سړی چې دا غواړي چې زما مالکان، زما مشران، زما سینیر یا زما ښځه یا زما خاوند یا زما رونه، زما مور و پلار، یعنی یو انسان دی چې هغه د ما نه خوشحاله زما کار وکړي او کار د دنیا سره تعلق وي، دنیوي کار سره تعلق وي، نو هغې دپاره دا وظیفه حکیم احمد اختر صاحب ښودلې ده او ډېره مجربه وظیفه ده، ډېره مختصره ده. نو هر څوک یې ویلی شي چې څوک درته مخامخ شي مشر دی نو هغه باندې چوف کا، که مخامخ کېږي نه سحر او مخام یې وایه لمونځ نه بعد اووه پیرې. دا د الله پاک نومونه دي، یا سبوحو یا قدوسو یا غفورو یا ودودو اووه پیرې. او د سوره یاسین دغه آیات وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون درې پیرې. دا پې وایه مخامخ نو زړه به نرم شي، بالکل موم په شان باندې ستا کار به وشي انشاءالله. دې سره د یعنی چې انسان سره کم کارونه تړلی شوي دي ستا انسان سره، چې هر ځای کې په ایرپورټ کې وي، په دفترونو کې وي، هر ځای انسان سره تعلق وي، ستا کار به الله پاک کوي چې سړي باندې چوف کې. خو لیکن زمونږ وظایف تاسو ټولو دپاره د دې اجازت دی، بالخصوص هغه کسانو ته چې نورو خلکو ته یې رسۍ شیر کوي هغو ته بالخصوص زمونږ طرف نه اجازت دی. الله پاک د ټولو مسلمانانو کارونه سرته ورسوي.